صلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ دامن نہیں ہے پاک تمہارا بھی داغ سے، دامن نہیں ہے پاک تمہارا بھی داغ سے، تہمت کسی پہ سوچ سمجھ کر لگائیے۔ سوشل میڈیا سره تعلق لرونکو د مذهب اسلام سره وابسته مسلمانانو د جناب مفتی ندیم صاحب انتہائی بد اخلاق زبان سره او بد اخلاق سره زمان نوم اغستل او د نورو درنو علماء نمونه اغستل ستاسو مخې ته تیر شو. ما د درو خبرو اراده ولرله. د ټولو نه اول خبره زه اوس کومه چې د هغې عنوان دی مفتی ندیم صاحب ته د اخلاقو طرف ته دعوت. دویم عنوان به زما وي په دویم نشست کې دویم کلف کې د مفتی ندیم علمی حقیقت، او دریم نشست کې به زما وي طریقہ کار د مناظرې په مسله د استمداد من الاموات کې. اولنۍ خبره ډېر د زړه د درد نه کوو. د الله رب العالمین د ښایسته کلام اور دے بابرکت کلام کے رب العالمین انسانانو تا چه کل تربیت ورکی تہذیب الاخلاق ورتخائی نو فرمائی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یو بل پا غلط نمونو سر رابللو نا قرآن دی آیت کے منع کی. دا ایمان نبات چه سمر گناہون دی اغی کی مسلمان تا بد رد ویل عظیم گناہ دے. د جناب مفتی ندیم صاحب دیر غلطے دی، اللہ دی د اصلاح کی عظیم غلطی د بد اخلاقی دا سے بازاری جب استعمالی تب دا وینا چھ د مدرسے لیدل ہم دا سے خکت الفاظ استعمالی تب دا وی ہم نا چھ دا دا نبی علیہ السلام وارث دے یا دا یو عالم دے یا دا دا منبر او دا محراب دا ناس تے قابل سڑے دے. جناب ندیم صاحب زما استاد ډیری خبری راغلی دی پا میڈیا باندے، ہمیشہ دا پارا یوزل نشو دوزل نشوی. یواز مانا ہر عالم تت دیر بد اخلاقی سر پیش رازی، دیر اسپک اخلاق وزے، ډیر کمزور کلام کې دا بل ورځ چې د ویډیو کې زه په کم نوم یاد کړی یم یا نور علما په کومو نومونو باندې یادې دا ډیر د اخلاقو نه پریوتې کار دی. نو اهم دعوت تا ته زما دا دی ګله چې اخلاق زده کا، انسان شا سړی شا سړیتوب وپېژنه، درون سړی جوړ شه، درون خوی کوه، ښایسته خبره کوه، درنه خبره کوه. جنگ چه سمر تیزیگی تا دلیل لزور ورکوا، جنگ چه سمر انخلی تا دلائل مضبوطا وا. دا چا دا خور لور دا بیزتے پا زیباندے، دا چا دا خور مور دا بیزتے پا زیباندے، دا چا دا ترو دا نیکو دا وغیرہ دا کنزلو پا زیباندے. براہ کرم گلا تد اللہ کتاب و دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتو تا متوجہ ہو سا. دا کتا خلا کمزور الفاظ دا سپکی خبر پریگ دا زکا دی خبر کی شک نشتا چتا عالم نئی. دا با انشاءاللہ دویم کلف کی مونگ دنیا تا اوخو چتا عالم یہ کا نئی، تفصیلی خبر باوری خو کم از کم پیخی دا علماء کے ناس تفاست دا علماء سرا کے منبر و محراب دا علماء استعمالے. نو دیر پا اختیات سرا دا جب استعمالوا او دا قرآن دا آیت پا ظلولی کا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. دا پا ظلبان دی اولی کا سپکی خبر او کنزل مکوا.
په میډیا باندې ډیرو خلکو سره ستا واسطه راغلې ده. ته وګوره 120% د میډیا خلک تا ته کباړي وي، دې کې هیڅ شک نشته. د دې بندې فقیر د طرف نه به تا نه اورېدلی چې ما ندیم صاحب ته کباړي ویلي، بلکې ما به بغیر د مفتی نه ستا نوم هم نه اغوستی. نی به دنیا نه چې ټوله دنیا تا ته کباړي وي، ما تا ته کباړي صاحب نه دی ویلی. نو کم از کم نورو خلکو سره که ته جزا بالمثل کې، تا سره زما کمه بد اخلاقي راغلی ده چې ته دومره سپکه خوله خوځئ. دغه رنګې تا ته ټول میډیا والا ګلبالي صاحب وي. زما د خولې خو هم چېرته یو ځل وښیه چې تا ته ما ګلبالي ویلي. وښیه باسیاران زنده صحبت باقي. تا ته نیمه میډیا ګلابي جانان وي. که تا ته ما ګلابي تر اوسه ویلي ما ته وښیه چې کله زه تا ته سپکې سپورې نه وام، چې کله زه تا ته درون نوم اخلم، کله چې زه تا ته کمزوري نوم نه اخلم. ندیم صاحب کم ټکي مجبوره کړې، کم غوی دې په در باندې خپه ایښې ده چې ته مونږ ته داسې سپک لوزونه وی. آیا ته هغه خلکو مخې ته د سړي بچی یې، کوم خلک چې ستا خور کنځي، ستا لور او مور کنځي، ستا درون خاندان کنځي، هغه خلکو ته د ډېر آمنا وسلم نه کې. او کم خلک چې تا ته مفتی صاحب وایي، تا ته صاحب وایي، تا ته د اخلاقو دعوت درکوي، هغه خلکو نه ستا دا خوله ولې نه کلاریږي؟ دا ولې ته سپکې خبرې کوې؟ دا ولې ته انسان نه جوړېږي؟ دا ولې په تا خپله خور درنه نه ده؟ دا ولې ته د خپلې مور احترام نه کوې؟ دا ولې ته د خپلې ښځې او د خپلې لور قدر او لوپټه د خلکو د خلو په وجه د سرونو نه کوزول غواړې؟ آیا ستا خور مور او لور مونږ ته محترم نه دي؟ آیا زمونږ خویندې میندې ته محترمې نه ګڼئ؟ آیا خامخا ته د سپکو خلو او د سپکو خبرو والا سره نو تا ته میډیا والا دا نومونه اخلي؟ بریلي د ته مخامخ وي چې ته مفعول او د عوامو په اصطلاح کې به بس نه وایو، لیکن ته وښیه چېرته کې تا ته ما مفعول ویلي دي. ډېر خلک مونږ له داسې راغلي دي چې ستا د رابعې دي کیسې به یې کړي، مونږ وایو نه. ستا د ثالثې کیسې به مونږ ته کړي چې د سبق دوران کې کمزوري، مونږ وایو نه. ډېرې خبرې راغلي دي د مولانا الیاس ګومن صاحب او د ستا څومره ذاتي هغه خبرې په میډیا رالې یا دروغ رایې اختیا والله اعلم بحقیقت الحال لأن علمه اتم و اکمل، چې هغه ستا د ذات سره تعلق ساتي او ستا فحاشت طرف ته اشارې کوي. که ما چېرته کې تا ته یا الیاس ګومن ته یا بل یو عالم ته د هغه خبرو طرف ته اشاره قدرې هم کړي، نو بیا مونږ مجرمان او ته چې دا سپکه خوله بیا استعمالې، نو بېشکه چې دا ته جزا بالمثل کې او مونږ نه چې کوم دی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم باندې عمل کې. خو کله چې مونږ تا ته کباړي نه وایو، کله چې مونږ تا ته د سوکلو کیسې نه یادو، کله مونږ تا ته ګلبالې کاکا نه وایو، کله مونږ تا ته ګلابي جانان نه وایو، کله مونږ تا ته مفعول نه وایو، کله مونږ ستا ذاتیات نه چیړو، نو بیا ته د کوم څیز نه داسې مجبور یې چې خوله کولاوی نو کنزل وي پکې، چې خوله کولاوی نو سپکه خبره یې پکې. د الله نه یریږي، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دا پاتې شوي میراث، دا منبر او محراب، د دې متعلق تاله څه حیا نه درځي؟ کله خو دا خو تا سره د خلکو حال دی چې څوک دې په کباړي یادوي مونږ دې نه یادو، څوک دې د سوکنو په کیسې یادوي مونږ دې نه یادو، څوک دې په ګلبالي یادوي مونږ دې نه یادو، څوک دې په ګلابي جانان یادوي ګلابي جانان مونږ دې نه یادو، څوک دې په مفعول یادوي مونږ دې نه یادو، څوک درله ذاتیات چیړي مونږ درته نه وایو. دا خو د خلکو تاثر دی تا سره، تا خپل کردار کتلی دی چې تخ څه نه دی. زمونږ به وایو چې خلک کم عقل دي، نو تا خپل الفاظ چاته خو ته ګنګوټان وی، نو چاته خو ته وی چې بریتونه سم کا او داسې کا او هغسې کا، یا لکه ته چې بل ته وی چې سیروزه کې لاړ شه او برید سم کا. و د تبلیغیانو نه د اخلاقي دعوت ته زده که که نه، چې صرف دا دې لیدلی دی چې تبلیغیان برید په زیرو مشین باندې ویښ کې وی، نو آیا تبلیغیان د اعلی اخلاقو والا خلک نه دی؟ د تبلیغ متعلق چې ته بل ته وایې چې یاره دا برید بدله سم کی، نو د تبلیغ متعلق ځان ته وګوره چې تبلیغیان چاته ګنګوټان نه وي،
تبلیغیان چاته یو سبل سنوي دا تعلیم ته هم د تبلیغیانو نه حاصل کا کنا خله درنه کا خپل مور چې در باندې درنوي ندیم جان صاحب د بل مور درنه وګاڼه خپل خور لور او خزه چې در باندې درنوي او د هغې په سر باندې پروت پړونه د حیا او د عزت په هغې په سر باندې قرار سره ساتل غواړي د بل د خور لور قدر کوه وی ته د بل بد مور مکن ته د بل ښه مور مکن ستا بد مور به هم څوک نه کنځي خو چې ته د بل ښه مور کنځې نو ستا بده به څنګه اخو هسې هم بده وي نو په حیا کې به څنګه پاتې شي ګلاب اخلاق ستا په میډیا خلکو ته کنځل کول دا وي چې ګونګټه ستا په میډیا کنځل دا وي چې بریتوره ستا په میډیا کنځل دا وي هغه یو ته دې په میډیا وي چې سخور خو دې نه وراوستې نو دا د دې دلیل نه دی چې پتا خپل خور او لور او مور درانه نه دي که پتا خپل خور ښځه او لور درانه وي د بل د ښځې لور خور به تا ډېر عزت کو ډېر احترام به دې کو خو چې دا نه کې نو فیه ما فیه ګلابه داسې مه کوه موږ دا نه غواړو چې ستا داسې بېعزتي وشي لکه دا څنګه چې دی خلک کوي قسم بالله الله گواه دی والله العظیم چې کم از کم موږ د دلایلو جنګ کول غواړو د دلیل په میدان په کومه مسله باندې مخې ته راځي زما خدا مدعا ده چې مشرک به دې ثابتوم بدعتي به دې ثابتوم بریلی به دې ثابتوم دې کې به جنګ نه وي کنزل به نه وي بغیر د کنزلو به زه ثابتوم تا چې ته د استمداد من الاموات قایل بغیر د کنزلو به زه دا ثابتوم چې ته د قبرونو ته د چغې د پکار او د امداد ویلو قایل دا به زه ثابتوم خو دې کې جنګ جګړې ته څه ضرورت دی دې کې کنزلو ته څه ضرورت دی دې کې ګنګوټو یو بل ویلو ته څه ضرورت دی دا خو دغسې هم کېږي د دلیل خبره ده ستا په میډیا باندې قابل قدر علماو ته ویل چې څنګلي دا ستا په میډیا باندې موجود دي آیا دا انسانیت یو شی نه دی آیا ته په میډیا باندې خلکو ته وایې چې نابالغه آیا دا د انسان د وقار او د عزت خلاف نه ده د الله بنده ته چې د بل نه تا خبره کوي چې په تا ګستاخ رسول فتوه لګي او دا واغه ځان ترې کتلي دي وایي دامن نہیں ہے پاک و تمہارا بھی داغ سے دامن نہیں ہے پاک و تمہارا بھی داغ سے تہمت کسی پہ سوچ سمجھ کر لگائیے بل ته چې لګیای غلبې نه وي کوزې ته وایي چې دا کې دوه سوري دي وي ځان ته یې کتلي دي چې ته خو ټول سوري نو لږ ځان ته هم کتل پکار دي ندیم صاحب براه کرم ستا خو به ملګري او دوستان وي ستا خو به ماسي او ماماګان هم وي ستا خو به ډېر خلک وي آیا تا ته دا نه وایي چې دا ته څه غول خورې آیا تا ته دا نه وایي چې په دې خوله لاس کېده آیا تا ته څوک دا نه وایي چې د ممبر د محمد مصطفی دی بېعزتي وکړه آیا تا ته څوک دا نه وایي چې د علماو نه د اخلاقي لیول ختم کو آیا تا ته څوک دا نه وایي چې دا ته په ممبر او محراب ډېرې غلطې خبرې کوې ستا هېڅوک خپلوان نشته ستا هېڅوک ملګري نشته ستا هېڅوک داسې خیرخواه نشته چې تا ته ووایي چې دا خوله لږه د اخلاقو پلیټ فارم ته رادن نه که څومره خلک تا ته مجهول النسب وایي چېرته دې بندرې ته ویرې دي ډیرو خلکو د تداویری دي چې وضاحت وکته وې زه د ملک نوشاد نوسی یم بیا هم د پلار نوم نالي ما چېرته تا ته ووایي چې د پلار دې څه نوم دی د کوم کلي ده او د کوم ځای نه راغلی نه وام کلمه په ظاهر کې وې زه د سره هغه معامله کوم کوم چې کلمې والا سره کولی شي حقیقت کې هر رنګه دی مونږ یې نه چیړو ګلابه بیا درته وایم زما او ستا به علمي مباحثه انشاءالله شروع کیږي په استمداد من الاموات باندې علمی پلیٹ فارم ته انشاءاللہ نورو کلیفونو کې راځم خو دا عهد او دا لوز را سره وکا دی چې ترڅو دې دا لوز نه دی کړی مخکې به نه ځو دا به شرط اولی چې اخلاق سم درون خوی درنې خبرې عالمانه مزاج کچرې داسې نه وي نو دا به ډېره خرابه شي پاتې شو ستا اخري خبره کوم ستا دا خبره چې دا د اهل حدیثو د غیر مقلدینو تایید په دوه درېو مسلو کې کړی دی کان کول کرو اور زما نوم د مفتی حضرت علی ربانی زما تعلق دی د مسلک حنفی جماعت اشاعت توحید و سنت سره دا ما په میډیا صفا ویلی دي دا مې هم صفا ویلی چې اهل حدیث اهل حق مسلمانان ګڼم او ستا مقابله کې اهل حدیث زه یاقوت او مرجان ګڼم او ښایسته ملغلرې ګڼم او د اسلام مسلمانانو خلک یې ګڼم
فروعي اختلاف چې ورسره څومره هم دی اختلاف د اصولو په دایره کې ساتو، لیکن زه اهل حق ګڼم. پاتې شي دا چې د صفاتو مسله، د جواربو مسله، جوربینو مسله، دارنګه چې کوم دی نو د یو څیز مسله د بل څیز مسله کې د هغې تاییدات، نو ګوره دا به درته زه انشاءالله په وخت راشي درته به وښیم. احنافو کې د علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله علیه څومره خبرې د جمهور احنافو نه بدلي دي. د تحقیق میدان وی دی د زه ستا غونده کې جامد مقلد نه یم، او چې سړی ستا غونده جاهل شي نو هغه به خود جامد تقلید کوي. زه ستا غونده جامد مقلد نه یم، زه الحمدلله بصیرت لرم او زه حق او باطل پیژنم. کم ځای چې ماته حق ښکاري شي زه د هغې تایید کوم. دا خو ما دغه مسلو کې د اهل حدیثو د حق تایید کړی دی. پاتې شو دا چې ته ما چلنج کې اهل حدیثو کې ستا د مقابلې دپاره شیخ ریاض الله صاحب شته، کله چې د اهل حدیثو مسایل هغه چلنج کا. ستا دپاره شیخ ابو عافیه دي شته چې د اهل حدیثو مسلې هغه چلنج کا. ستا دپاره ابو یحیی شیخ سمیع الله صاحب دشتا چې د اهل حدیثو مسله وي هغه چلنج کا. ما سره چې د مقابله وي د حنفیت په اصولو کې د جماعت اشاعت التوحید و سنه انشاءالله په هغه نهج باندې به سره زه خبرې کوم. خو حاصل د ټول کلیف دا دی چې اخلاق زده کا، که سپکې خبرې کې درون خوی نه کې د بل خور او لور کنځي نو په مونږ خپلې ښځې میندې خویندې ډېرې درنې دي. مونږ ستا غونده کې خلکو باندې سپکول نه غواړو. کیدای شي تاله خوند درکوي چې ستا هغه څوک سپکوي، ځکه د بله چې سپکوي نو ستا هغه به سپکېږي، خو مونږ ته دا مزه نه راکوي. لہذا اخلاق دې زده کا، انشاءالله الرحمن نورې خبرې در سره نمبر په نمبر جاری ساتم.